अस्सलाम वालेकुम मलगरो पतो शाहाना केस के इमरान खान सुरखरू शो او ویل کېږي دا چې الله پاک چاله عزت ورکي نو کو دا ټوله دنیا د هغه مخالف شي نو هغه نشي بې عزته کولی او الله پاک چې څوک بې عزته کوي نو کو دا ټوله دنیا هغه له عزت ورکي نو هغه د هغې بې عزتۍ نه نشي بچ کولی همداسې په توشاهانه کیس کې وشو او اوس په توشاهانه کیس کې چې کوم د توشاهانه ریکارډ دی نو هغه پبلک شو د عمران خان چې کوم مخالفین دي نو هغه په هغه باندې الزام لګو چې دا ګړي چور دی ځکه چې د توشاهانه نه ګړی اغشتې ده اوس په دې ویډیو کې ټول تفصیلات تاسو ته مخې ته اکدم چې د توشاهانه نه اوسه پورې کم د پاکستان حکمرانان دي هغوی څه تحفې اغشتې دي ځکه چې پرون د توشاهانه ریکارډ پبلک شوی دی خو دې کې یو څو خبرې ډېرې اهمې دي او لومبۍ دا خبره ده چې دا ریکارډ د 1947 نه والا 2023 پورې نه دی بلکې دا ریکارډ د 2002 نه والا تر د اوسني ټیمه پورې دی دا په 446 صفحاتو باندې مشتمل دی دې کې چې څومره سابقه صدور دي وزرای اعظم دي سابق وفاقي وزرا دي او څومره غټ سرکاري افسران دي نو د هغې ریکارډ په دې کې موجود دی چې هغوی د توشاهانه نه کمې تحفې اخیستې دي بله دا خبره چې سینیر صحافي صدیق جان دا هم دعوه کړې ده چې په دې ریکارډ کې داسې څیزونه هم شامل وو که چېرې هغه پبلک شي او هغه کمو کسانو اخیستي دي نو هغوی ته بیا ډېره زیاته شرمندګي وي ځکه هغه څیزونه یې په دې کې نه دي پبلک کړی او بله دا چې دا ریکارډ صرف د 2002 نه والا 2023 پورې دی یعنی دې دپاره درخواست ورکړی شوی په لاهور های کورټ کې چې د 1947 نه والا 2023 پورې څومره ریکارډ دی هغه د پبلک کړی شي خو اوس چې د 2002 نه مخکې کم ریکارډ دی ځکه چې اصل لوټمار په هغې کې شوی دی خو بیا هم د 2002 نه والا 2023 پورې چې اوس دا کم ریکارډ پبلک شوی دی نو د دې څومره تفصیلات دي هغه زه تاسو ته مخې ته اکدم او یو پکې بله دا خبره هم ده چې دې دوران څومره د پاکستان آرمی چیف تیر شوي دي نو هغوی ریکارډ په دې کې نه دی شامل جنرل کیانی شو راحیل شریف شو قمر جامد باجوا شو نو د هغې ریکارډ په دې کې نه دی شامل اوس مریم نواز چې کله خپله جلسه شروع کوي نو په هغې کې لومبي په عمران خان باندې دا الزام لګوي چې هغه ګړي چور دی د مریم نواز د توشاهانه نه د 10 لاک روپو ګړی صرف په 45,000 اغشتې ده که موږ د عمران خان خبره وکړو نو هغه چې کومه ګړی اغشتې وه نو هغه په 50% سره اغشتې وه یعنی د هغې چې کم مالیت و د هغې 50% په توشاهانه کې جمع کړي او بیا هغه ګړی اغشتې وه اوس که د مریم نواز خبره وکړو نو هغې د 10 لاکو ګړی صرف په 45,000 روپۍ اغشتې ده او که موږ د پرسنټیج خبره وکړو نو دا صرف 4% جوړیږي بل اړخ مریم نواز په 2015 کې د توشاهانه نه د پاینیپل ډبې بالکل فری اغستې او د قطر نه چې د قطر شهزادو کم تحفې را لېږلې وې نو هغه هم د دې توشاهانه ریکارډ حصه نه دي او دا انکشافات هم صدیق جان کړي دي که د نواز شریف خبره وکړو نو نواز شریف د توشاهانه نه د 60 کروڑ روپو مالیت چې کومې تحفې دي هغې صرف په 75 لاک روپۍ حاصلې کړي دي نواز شریف د 14 کروڑ روپو ګاډې صرف په 6 لاک روپۍ د توشاهانه نه اغستې دي او دلته مین خبره دا ده چې د توشاهانه قانون دا دی چې د توشاهانه قانون تاسو له دا اجازت درکوي چې د هغې نه هره تحفه اغستې شي چاته چې هغه تحفه میلو شوي نو هغه د هغې چې کوم رقم وي هغه ادا کړي او تحفه والي خو د توشاهانه قانون دا دی چې ګاډې د دې نه نشي اغستی څوک یعنې د توشاهانه په قانون کې دا نشته چې ګاډې د هغې نه واخلي نواز شریف دا یو غیر قانوني کار کړی دی او د 14 کروڑ روپو ګاډې یې صرف په 6 لاک روپۍ باندې اغستی دی او د لکونو روپو مالیت قالین یې صرف په 50 روپۍ باندې اغشتی دی بل اړخ ته د نواز شریف چې کوم زوی دی حسین نواز که موږ د هغه خبره وکړو نو هغه هم د توشاهانه نه ګړی اغشتې ده او تاسو ته د یادوي چې دا هغه کس دی چې دې ځان ته د برطانیا شهري وایي یعنې دې دا وایي چې زه د پاکستان شهري نیم کله چې عدالتونو دې راوغوښتو چې ته پاکستان ته راشه دلته په تا باندې کیسونه دي نو ده ولې دا جواب ورکړ چې زه د برطانیا شهري یم زه د پاکستان شهري نیم او د پاکستان قانون په ما باندې نه لاګو کیږي او ده هم د توشاهانه نه ګړی اغشتې ده که د مریم اورنګزیب خبره وکړو نو هغه په هر پریس کانفرنس کې عمران خان ته ګړي چور وایي یعنې د هغې هر پریس کانفرنس د ګړي چور نه شروع کیږي او په ګړي چور باندې ختمیږي نو اوس مریم اورنګزیب او د هغې چې کومه والده صاحبه ده نو هغوی هم د توشاهانه نه ګړی اغشتي دي نو آیا اوس مریم اورنګزیب په خپله هم ګړي چور ده او که نه که خواجه آصف خبره وکړو نو هغه ډیر سیزونه اغستې دي په هغې کې ګړی شاملې دي د هیرې ګوتمې شاملې دي بیډ شیټ پکې شامل دی قالین پکې شامل دی او ډیر زیات
قیمتي سامان هغه د توشاهانه نه اغستی دی. بلاول بټو هم د توشاهانه نه ګړی او نور هم ډېر زیات څیزونه اغستی دي. اسدعمر ته چې کومې تحفې میلاو شوې وې هغه نه دي اغستې او هغه په توشاهانه کې جمع کړي دي. شیخ رشید او مراد سعید ته چې هم کومې تحفې میلاو شوې وې هغه په توشاهانه کې جمع کړي دي او توشاهانه نه دي اغستې. احسان اقبال او د هغه چې کوم کور والدین هغوی هم قیمتي ګړی د توشاهانه نه اغستې دي. زرداری او د هغه لور اسپا بټو هم ډېر زیات تحایف د توشاهانه نه اغستې دي. کم چې موجوده د نیب چیرمن دی څنګه تاسو ته پته ده چې یو څو ورځې مخکې د نیب چیرمن استعفا ورکړې وه او د هغې شاته وجه دا وه چې هغه د دې نه انکار کړی چې زه د عمران خان خلاف داسې انکوایري نشم کولی چې د هغې څه بنیاد نه وي. یعنې د عمران خان خلاف زه د کرپشن داسې کیسونه نشم جوړولی چې هغې څه بنیاد نه وي او هغه کړی نه وي. یعنې جعلي کیسونه زه نشم جوړولی. نه دې حکومت نوی چیرمن اپوینټمنټ وکړو او چې کوم نوی چیرمن اپوینټمنټ یې وکړو نو هغه پخپله هم په 2010 کې د توشاهانه نه ګړۍ اغشتې ده او دا هغه کس دی کوم چې کله د اپوینټمنټ وشو نو په لومبۍ ورځ باندې په توشاهانه کیس کې عمران خان ته نوټس را لیږلی و. یعنې هغه ته نوټس راولېږه او پخپله هم په 2010 کې د توشاهانه نه ګړۍ اغشتې ده. اوس دا په سکرین باندې تاسو ته دا یو تصویر ښکاري. دا یو صحافي دی او د هر وخت دا کوشش وي چې د عمران خان کرپټ ثابت کړي او د پخپله هم د توشاهانه نه 2 ګړۍ اغستې دي. داسې نور هم صحافیان دي څنګه تاسو ته پته ده چې ډېر زیات صحافیان د پاکستان داسې دي چې هغوی به په عمران خان باندې او په دې توشاهانه کیس باندې یعنې په دې ګړۍ باندې به په هفتو پروګرامونه کول. په ټي وي باندې به ټوله ورځ صرف په دې ګړۍ باندې پروګرامونو د پاکستان د عوامو چې څومره ایشوز دي نو هغه به سایډ ته کړو. اوس هم چې کم ایشوز دي هغه سایډ ته دي او چې کم نان ایشوز دي نو په هغې باندې دا صحافیان پروګرام کوي. نو اوس آیا دلته دا سوال پیدا کیږي چې دا صحافیان به اوس په دې توشاهانه چې کم دا بلنډرز دي دا ښکاره شو دا کم ریکارډ پبلک شو نو آیا په دې باندې به اوس پروګرام کوي او که نه. خو چې کم مین سوال دی نو هغه دا دی چې اوس د دې خلکو نه دا تپوس پکار دی. دوی خو د عمران خان نه تپوس کو چې تا ګړۍ څه کړه چاله دې ورکړې ده کمې پیسې چې تا اغشتې دي د هغې منی ټریل وښایه د هغې ټیکس ریټرن وښایه. نو آیا اوس په د دې خلکو نه دا تپوس کیږي نه کنه چې دا سیزونه اوس کم ځای کې دي دا سیزونه تاسو چاله ورکړل او د دې انکم ټیکس ریټرن تاسو ظاهر کړی دی او کنه او د هغې ریټرن تاسو ظاهر کړی دی د هغې ویلیو څه وه. آیا اوس په دې خلکو نه دا تپوس کیږي او خو نه. څنګه چې په شروع کې ما تاسو ته وویل چې الله پاک عمران خان له یو ډېر غټ عزت ورکړ ځکه چې دوی د عمران خان خلاف صرف دا یو بیانیه جوړه کړې وه او هغې کې دوی څه حده پورې کامیاب شوي مو. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي که دوی قانوني طور باندې دا وایي چې موږ به په دې کې عمران خان رونیسو نو په دې کیس کې قانوني طور باندې هېڅ هم نشته. دا د ټولو ته پخپله باندې پته ده خو دوی دا صرف یو بیانیه جوړوله چې موږ ته یو بیانیه میلو شي ځکه چې دوی سره دې ټایم کې هېڅ بیانیه نشته او تاسو ته ما وویل چې په دې بیانیه باندې دوی کافي حد په دې کې کامیاب شوي مو او د خلکو په خوله کې هم دا خبره ده چې عمران خان ګړي چور دی. خو دوی دا بیانیه جوړوله په هغې بیانیه کې خو دوی کامیاب شو خو دوی د عمران خان خلاف نه قانوني کاروایی څه کولی شي او نه په دې کیس کې عمران خان رانیولی شي ځکه چې دا کم ریکارډ تاسو ته ما کېښود تاسو ته پته ولګي او دا هسې مختصر خبرې تاسو ته ما وکړې. نور بلا څیزونه داسې دي چې هغه د سیاستدانو اغستې دي او د کروړونو مالیت څیزونه او هغې مختصر پیسې د هغې په سوونو باندې جمع کړي او هغه څیزونه اغشتي. آیا اوس زما د چې کوم صحافیان دي هغوی ته هم دا عرض دی چې آیا هغوی په دې باندې پروګرام کوي او که نه. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپل رایې را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.